د نوخار مانکي شریف کلي په لوسی کې چې کم درې وروڼه خپل تره او د هغه زامنو وژلي وو، په هغه شهیدانو کې د 2 نمبر روډ عباس خان کره پرون یو ښکلی بچی پیدا شوه. دا د هغه بچی تصویر دی. الله دې د دې ښکلي بچی نصیب د دغه غم ځپلې کور ټولو بچو سره ښکلی کړي او د نورو تکلیفونو نه دې الله دوی وساتي. ګرانو کتونکو، د دې غم ځپلې کورنۍ په هکله یو څو خبرې کول غواړم. د دې کورنۍ 3 ځوانان شفیع الله خان، عباس خان او وقاص خان خپل تره او د هغه زامنو 11-12 ورځې مخکې ووژل. د هغوی منصوبه خو د 4 واړو وروڼو د قتل وه، خو یو سمیع الله پکې الله بچ کړو. کله نه چې دا اندوهناک واقع شوې ده، نو د هغې ورځې نه راسې سمیع الله د غم او یاس یو تصویر جوړ شوی دی. د هغه ورځې راسته سمیع الله په حجره کې ناست وي، میلمنو او میډیو والو سره د دغه دردناکه کیسې تفصیلات شیر کوي. سمیع الله ډیر سخت ذهني دباو کې دی. دله د دې صورتحال نه د وتو ضرورت دی. یو خو دغه کم نصیبې واقع وشوه، خو اوس دا سلسله ودرېږي نه، دا روانه ده او دا هر ورځ او هر لمحه هغه غم او تکلیف تازه کیږي. که چا د سمیع الله حالت د نږدې نه کتلی وي، نو هغوی ته اندازه کیدی شي چې هغه څه حال دی. نو زه سوچ کوم چې د سمیع الله په کور کې به د هغه د کور والو څه حال وي. د هغوی خو به د سمیع الله نه څه سوچنده بد حال وي. اوس د افسوس خبره دا ده چې زمونږ په دې معاشره کې نه حکومت شته، نه بل داسې څوک شته چې هغه د دې خبرې په حساسیت پوه شي، راشي د سره کینی دا سمیع الله او د ده کورنۍ د دې حال نه راوباسي. اوس زه هم زما بلم ځي او بلم ځي، د هغه رشته داران هم ځي، میډیا والم ځي، هغه سره کینی او هغه چې دی نو د خپل د دردناکه کیسې تفصیلات ورسره شیر کوي. نو چې څومره دا د غم خبرې دهراویږي، ریپیټ کیږي، هغه عمره چې کم دی نو هغه تکلیف زیاتېږي. اوس دا که چېرې بهر ملک وي، نو حکمرانانو څوک نمایندګان به تلي وو، د سمیع الله د حال پوښتنه به یې کړې وه، هغه ته به د سیکیورټي د ورکولو. اوس په دې وخت چې دی نو د سمیع الله ژوند هم ډېر په خطره کې دی او سمیع الله په خپلو کې دا وایي چې که چېرې ما ته خو د خپل ژوند فکر نشته، خو که خدای مه که زه نه وم، نو ما سره د دې خبرې فکر دی چې سبا زما د مور او زما د کور د زنانو، زما د بچو خیال ساتلو والا به څوک نه. نو دا یو ډیره دردناکه کیسه ده او افسوس دا دی چې څوک نشته. اوس دې وخت کې د حکومت د طرف نه هم څوک داسې نه دي تللی چې څوک ناست وي سمیع الله سره هغه ته تسلي ورکړې وي، د هغه دا غم، د هغه دا درد د کمولو کوشش یې کړې وي، د هغه دا پریشانی، د هغه دا فیلینګ، دا احساسات. نه په هغه معاشره کې داسې څوک شته چې د دې خبرې په نزاکت باندې پوه شي. دا خبره همدغسې روانه وي او دوی د غم دا کیسې چې دي نو همدغه رنګې بیانوي. نو خدای مکه د دې نه به نور څه تکلیف جوړ شي. نو زه خپله باندې دا محسوس کوم چې په کار ده چې د حکومت د طرف نه څوک تللی وي، سمیع الله سره ناست وي. څونه لویه د تکلیف خبره ده. خو دا زمونږ حکمرانان دي، دوی په سیاسي خبرو کې دونه ډوب دي چې دوی ته د خپل عوام د ژوند اډو څه اهمیت نشته د دوی په نظر کې. که چېرې دا مهذب ملک وی، نو هلته به د هغې حکمرانان به راغلي وو، د سره به ناست وو، دوی به تسلي کړی وو، د دوی د نفسیاتي د دوی د کاونسلینګ به څه بندوبست کړی وو چې د دوی دا ټینشن، د دوی دا غم، د دوی دا درد لږ غونټې کم شي، دوی د دې حالاتو نه وځي. زما په خیال باندې دوی له اوس په کار دي چې دوی دا حجره بنده کړي، دغلته ناسته پاسته بنده کړي او دوی چېرته څوک داسې وي چې دوی وباسي چېرته نتیه ګلې غونتې ځای کې چېرته پټ کړي څه وخت چې دوی نه دا غم هیر شي. غمونه خو ټولو انسانانو سره چې دی تړلي دي. مونږ باندې ځان له دونه غم او تکلیفونه راغلي دي. زمونږ دا پښتانه ډېر ناپوهه دي. زما یو ورور ورک شوی او هغه مونږ باندې هم چې زمونږ هغه ژوند هم داسې و چې د تکلیفونو او د حادثاتو او د مشکلاتو بس یو لویه سلسله وه. رشته داران چې به رالل نو چې به دروازه به راننوتل نو بس هغې به ژړا شروع وکړه او په کور کې به د یو غم ماحول و.
نو دا سلسله تقریبا یو 2 کالو پورې چلېده. مونږ د دې خبرې نه دونه تنګ رالو چې مونږ باندې هغه ژوند ګران شو. بیا یو ورځ زه دونه ما ریاکټ کړه او هغه میلمانه راغلي وو. هغه میلمنو راتلو سره ما هغه وخت کې هغې باندې غصې سره ما وویل چې کله پورې به مونږ د غم دا گیت چې دی نو غږو. مونږ خو دا ژوند ډېر ګران شو. نو تر هغې نه پس چې کوم دی بیا هغه د غم هغه گیت سټاپ شو. نو دا خو وایي چې اور په کم ځای بل وي نو سوځېږي هم هغه ځای. چې څوک په کم تکلیف نه تېرېږي نو د هغه تکلیف هغه درد هم هغه ته محسوس کېږي. نور څوک نه پوهېږي. څوک دې وګوري د سمیع الله لږ غوندې نفسیاتي تجزیه دې وکړي چې د هغه حالت څه دی. د هغه دونه خراب حالت دی چې په هغه کې هغه ژړا هم ختمه شوه. اوس هغه دننه بلکل په داسې حال کې دی چې هغه ژړا هم نشي کولی. هغه سره هغه په یو داسې کشمکش کې دی چې نه دې ملک کې پاتې کیدی شي او نه بهر تللی شي. نو یو ډېر لوی مشکل سره مخ شو هغه او دغه یوه دانه پاتې شوه. الله دې د حفاظت وکړي. نو په دې وخت خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې د حوصلې نه کار واخلي، د همت نه کار واخلي، خپلې خپې مضبوطې کړي او دې دا تسلیم کړي چې ټیک ته بس یو حادثه وراله خو زه خو اوس دا باقي ټول عمر هم په ژړا نشم تېرولی. ما له خو دا ټول عمر په ژړا باندې نه دي تېرول پکار. زه ژوندی یم، زما د کورنۍ، زما د فیملی نور کسان دي، زما ذمہداري ده. زه هغوی دپاره ما له مضبوط اوسېدو ضرورت دی چې زه مضبوط شم. که خدای مه که سبا سمیع الله له څه وشي نو هغه ټول کورنۍ به نوره تباه شي. نو ضرورت اوس دې وخت کې د دې دی چې سمیع الله مضبوط شي چې داسې څوک وي زما خپله باندې اوس دې وخت دا نن زړه سهارې چې زه به ځم او زه به خپل کور واله به وځم ځان سره او هغه خپل کور واله به د سمیع الله کور واله سره خبرې اترې کوي چې هغې له حوصله ورکړي چې د هغوی نه د هغوی د غم دا خبرې چې دي که نه چې دا ترې هېرې کړي، ذهن وله بل طرف ته ډایورټ کړي، سوچونه وله بل طرف ته ډایورټ کړي. دا اوس د صبر وخت غم دی، په دې کې اوس مونږ داسې څه خبره نشو کولی ځکه چې هغوی د دې درد نه تېرېږي او دا درد هم هغوی محسوس کولی شي. خو مونږ دا کولی شو چې که دا سلسله د غم دا همدغسې روانه نو دا نور زیات تکلیفونه به راوړي. اوس دا الله وکړل، الله ته دا منظوره وه، په دې کې به مونږ به دا ووایو چې دې کې خیر وي. اکثر په حادثو کې هم خیر وي. تاسو زه به یو خبره اوس بله وکړم دې وخت کې چې ګوره انسان ته هېڅ پته نه لګي کم وخت کې ده ته خیر ښکارېږي نو په هغې کې ورته ډېره لویه بېخیري را مخې ته شي. ګوره دا ځوانان چې کله هغه ته تلل، ایټلي ته تلل، دا خو د دوی دپاره د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبره وه که نه. دوی خو په دې خبره باندې ډېر خوشحاله وو چې زمونږ ژوند بدل شو. خو د دې نتیجه وګوره، که چېرې دوی سره دا دولت نه وي راغلی، دا پیسه ټکه ورسره نه وي راغلی، نو دوی ته به د دوی دا ترونه، دا تره او د تره دا زامن به ورته دونه حسد په زړه کې نه جوړ شوی. نو دا ژوند چې دی که نه یو ډېر پیچیده لوبه ده، هېڅ پته نه لګي. یو وخت به انسان چې دی داسې څه کامیابي به ورته میلاو شي، د هغه به دا خیالي چې زه به زه کامیاب شو، زما ژوند بدل شو. خو دې کې د دې خبرې ډېر امکان وي چې کیدی شي چې په هغې کې څه بېخیري وي. یو کیسه به درته بله هغه کومه چې زمونږ د کلي یو کورنۍ وه د تاڼې، او هغه ټول وروڼه بېکاره وو چې د کار نو دا یو ورور پکې د کار و. هغه به ډېر محنت کولو، سبق به یې ویلې، سټډي به یې کولو، ډېر سنجیده و، ډېر ټاپ روان و. میډیکل کالج ته لاړو، ډاکټر جوړ شو او بیا هغه په یو میاشت دوو کې نوکري هم میلاو شوه د یو فارن ایجنسي، او هغه چېرته غر کې د هغه ډیوټي ولګېدله. غر او هغه ته جیپ میلاو شو، په هغه جیپ کې به هغه ډیوټي ډکلو او یو څو میاشتې هغه ډیوټي وکړو. بیا په هغه غر کې چې دی نو هغه د ده هغه جیپ راورغړېدو او هغه غریب پکې مړ شو. تاسو وګورئ دې واقعې ته لږ سوچ وکړئ چې د هغه مخکې تیزۍ سره تلل، دا سبق ویل، دا څه دپاره کیسه، کومې کیسې دپاره دی تیار شو، مرګ دپاره دی لاړو. نو دې وخت کې زه د دې خبرې دا یو خواست کوم ټولو ته، کتونکو ته،
د سمیع الله کورنۍ ته هم چې هېڅ پته نه لګي په ژوند کې چې کله انسان دا وایي چې زه نه پوهېږم، بس دا ډېره لویه خبره ده چې زه نه پوهېږم یا الله، کیدای شي په دې کې خیر وي، په دې ډېره لویه حادثه کې هم خیر وي. د دې نه هم خدای مکړه د دې نه هم یو لویه حادثه راپېښېدې شوه. یو بل ډېره هغه کیسه ده سبق آموز چې په موټروې باندې اکسیډنټ وشو د دوو ګاډو، او د هغه ګاډو کې دواړو کې ډېرې مهذب خلک ناستو، نو په ځای د دې چې هغوی په یو باندې چغې سورې شروع کړې وې، کنځل وینای شروع کړې وې، هغوی د یو بل خیریت پوښتنه وکړه چې بچ خو یې که نه، تاسو ته تکلیف خو نه دی رسېدلی. یو ګاډي والا هم د بل پوښتنه وکړه، هغه بل هم د هغې پوښتنه وکړله. درانه مهذب خلک و، هغوی کېناستل هغه وخت کې، هغه د اکسیډنټ په نتیجه کې دوی یو بل سره ملو شو، دوی یو بل سره تعارف وشو، یو بل پتې ورکړې، دوی په ګاډي په خرابېدو باندې خفه نه شو. و بس حیثیت والا خلک به ځکه به نه خفه شوي که نه، خو نور تربیت والا مو، پوهې والا مو. نو څو شو چې هغوی د یو بل سره جان پہچان وشو، نو بیا د هغوی یو بل سره تګ راتګ شروع شو. چېرته د پېښور او د پنجاب خلک وو، او بیا د هغې تعلق په وجه باندې د هغې خپلو کې رشتې وشوې. نو دلته د دې اکسیډنټ دا نتیجه وګوره چې هغه خو ملو شو د اکسیډنټ په نتیجه کې، خو بیا الله پاک د دوی دا رشته چې کوم دی نو مقرره وه، لیکلې وه په نصیب کې چې د دوی به رشتې کېږي، بیا به د هغه رشتې بچي کېږي. نو دوی د اکسیډنټ په ذریعه باندې چې دی نو الله میلاو کړ. نو دې وخت کې زه دا عرض کوم خپلو کتونکو ته چې مونږ ډېر ناپوهه یو، مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې که اکسیډنټ وي او که بظاهره څه د خوشحالۍ خبره وي، چې چا هم په دې خبره باندې په دې سوچ باندې قایل شو چې زه نه پوهېږم، بس چې څه کېږي په هغې کې خیر دی. هغه یو د انګلیش سینګ دی چې وایي وټ ایور هیپنس فار د بیسټ. که چېرې ستاسو دا یقین جوړ شو نو ستاسو ډېر تکلیفونه به کم شي، ستاسو ډېرې پریشانۍ به کم شي. که چېرته څه تکلیف موقع وي نو هلته به تاسو د صبر نه کار اخلی، او که چېرته څه د خوشحالۍ موقع وي نو هلته به تاسو اسمان په لتو نه وخی، هلته به ټوپونه نه وخی، هلته به چې کوم دی نو لیوني کېږي نه، د یو ډېر سټیبل انسان په حیثیت باندې به چې دی نو ژوند تېروی. نو دې خبرو سره زه اجازت غواړم او دا دعا کوم چې الله دې کورنۍ ته صبر ورکړي، الله دې د نورو تکلیفونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. هر څوک دی الله پاک د داسې تکلیفونو نه په خپل امان کې وساتي. او زمونږ په دې صوبه کې، زمونږ په دې پښتونخوا کې چې دا کومه سلسله شروع شوې ده، الله دې دا هم چې دې رکاو کړي، او الله دې زمونږ دا خلک پوه کړي، زمونږ دې خلکو له دې الله تربیت ورکړي، الله دې زمونږ دا خلک په حقیقي معنو کې انسانان جوړ کړي. دې سره زه اجازت غواړم د الله په امان.